زمونږ ډېر ملګري هغې د حرامو د حلالو د جایز او د ناجایز فرق نه کوي. نه د حرام نه ځان ساتي، نه د حرام نظر نه ځان ساتي، نه د حرامو اورېدو نه ځان ساتي، خو تسبیح به اړوي. تسبیح بنیادی طور سره طریقت یو طریقت تصوف بیعتی سلوک دی، طریقتی سلوک دی، تصوفی سلوک دی، دا فرض عین دی. او بل تصوف طریقت و بیعت احسان دی، اغا مستحب دی. خو بیعت سلوک دا مقدم دی په بیعت احسان باندې. دا د شریعت نه یو الګ او تلګ چیز نه دی. زما د ملګرو راته ویل چې دې باندې یو دوه درې خبرې وکړه. دا ګورئ امام عبدالوهاب شعرانی رحمت الله تعالی علیه الطبقات الکبرى لومبی جلد څلورمې صفحې باندې د تصوف تعریف کوي چې تصوف څه شی دی. هغه لیکي التصوف انما هو زبدة عمل العبد باحکام الشریعت. د شریعت احکامو خلاصہ کچھ دا تصوف دی. او آسان تعریف دی انما هو زبدة عمل العبد باحکام الشریعت. نو چاته چې شریعت نه معلوم نو د شریعت احکامو باندې پوهیدی شي. حضرت شهاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ عوارف المعارف 78 نمبر صفحے باندې لکھی چې دخوله فی حکم الشیخ دخوله فی حکم الله ورسوله. یو مرید چې کله بیعت کوي او د شیخ پلاس کې خپل لاس ورکوي نو د دې شیخ په حکم کې داخلېدل دا د الله او د الله د رسول په حکم کې داخلېدل. داسې نه ده، داسې ګڼ واقعات دي. زما ډېر مشاهدم ده او باوثوق علم دی راته. څه ملګري راته خپل احوال ویلي دي. وایي موږ به د یو کس مریدانو رمضان شریف بزرګ میاشت کې به هغې سره په ګاډو کې ګرځېدو، بازار کې جوماتونو کې به تراویح وي، جمعې به وي، د قرآن شریف ختمونه به وو. وایي موږ ته به زموږ صاحب ویل چې موږ قلندرې نه یو، زموږ دې ته ضرورت نشته. زما والد محترم الله دې ولا زندگی ورکی، د استاد صاحب او هغه یو مخصوص صاحب په منځ کې چې کله مسایل راغلي نو چې کله د شیخانو د مولیانو سره مسالې راشي دا شیخان د ټولو مولیانو مخالف دا به لوی بیماري. نو یو درویش دی الله دې وبخي اوس وفات شوی. زما والي صاحب ته ویلي دي مولیانو څه کړي دی خو ټول عمر بس شک کړی دی نو فساد یې کړی دی، دی څه کارنامه کړې ده. زما والي صاحب ته ویل درویش صاحب دعا کوئ چې دا مولیان ژوندي که دا مولیان نه وی که نه تاسو د خدایتوب دعوه کوله چې د اسمان الله پیدا کړی او دا غرونه موږ پیدا کړي خو دا مولیان موجود دي. د دې مولیانو دا برکت دی چې تاسو د خدای دعوه نشئ کولی. دا مولیان د خدای رحمت دی.
دا څوک ناجایز ته نه پرېږدي، کم از کم د خپل وس مطابق حسب استطاعت هغه تغییر باللسان کوي. دغه شانته د ولی تعریف کا تاسو کتلې ولی چاته وي، هو العارف بالله تعالی وصفاته، الله به پیژني، د الله صفات به پیژني، حسب ما يمكن، مطابق د حتی الامکان به الله او د صفات پیژني. د الله صفات پیژندل ګران کار دی. کم کسان چې شریکای د خیری ویلي هغه به پوری د خدای صفات څوک پیژني او څوک یې نه پیژني. اسانه خبره نه ده، ګران کار دی. بل المواظب على الطاعات، لږ ساعت لپاره بنده جبا قبا واغوندي، دا ډېره اسان خبره ده. رنګ روغن ولګوي. اوس خو ډېر کسان پکې داسې هم شته ښځو په شان د مخ دم برش ورکوي و چې نور نه، هلکه نور دې ته نه وایي د الله بنده، دا نور نه دی، نور ایمانی ځان نه چیز دی، هغه پوډرو موډرو ته نه وایي، سرخي ته نه وایي. المواظب على الطاعات، طاعاتو باندې به همیشه والي کوونکی، اجتماعي حالت کې بنده جمع کې ګیر شي، نفلونه آسان دي. چې کله تخلیه کې دی غوره چې دا څومره مسلمان دی، خپل اهل و عیال سره یې بیا ګوره. ډاکټر ملګر ته دی چې چا خپل ښځه باندې ځان ومانو چې دا سړی نیک دی، بس دا سړی نیک دی، ځکه چې بهر خو خلک یو ملاقات وي که نه، هغه ډېر اسان مخصوص ټیم وي د ملاقات وکړه، هغه ټیم باندې ښه ځان وښایه. لیکن د چا ته چې ستا شپه تېرېږي هغې ته پته وي دا سړی د شپې تهجد کوي که نه کوي، الله یادوي که نه یادوي، دروغ وایي که نه وایي، د پیسو او د دنیا سره محبت زیات دی که د آخرت سره محبت زیات دی. دا ګوره موږ له یو څیز خدای کور کې راکړی، د مور نه پس بنده باندې ټول نه زیاته ښځه خفه کېږي، بهر ته خو داسې نه وایي، اولاد هم داسې دی، لیکن زړه خو وایي که نه، زړه کې خو راځي که نه. او بل المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، چې ځان بساتي د انهماک نه په لذات او شهواتو. او طبقات کبرا کی حضرت عبدالوهاب شیرانی رحمت الله تعالی علیہ فرمائی ملازمت الکتاب و سنت، د کتاب و سنت ملازمت تے تصوف و طریقہ دا یې ساتي. اوس خود سي کسانم ماته ملګری وای چې داسې کسانم شته دی زموږ د تصوف په دې لاین کې چې هغې ناظره قرآن نه دی ویلی، ناظره قرآن، لیکن د لوح محفوظ نه خبر دی. غټې غټې خبرې به کوي. شریعت د علم نه بغیر، یا شریعت د علم نه بغیر، صحیح عالم جوړېدو نه بغیر نیک کس جوړېدی شي. زه نه یم چې چا شرع قید نه ویلي یا نشي لولولی، خیالي نشي لولولی، قرآن شریف ترجمې باندې نه پوهېږي، هغې فقه حدیث نه دی ویلي، ګنې دا نیک نه دی، وي به نیک به وي، لیکن مرشد نشي کېدی. مرشد دپاره د شریعت علم دا ضروري دی. او دا ګورئ زمونږ څومره چې علما دي دا ټولو لیکلي، اعلی حضرت هغه فتوا افریقیه کې 146 نه 147 صفحې پورې هغه وایي چا نه به دیات کې یو دا دی چې هغه به مسلمان یې عقیده به درست دی، مسلمان وي
عقیده به درست دی ښه درست عقیدې والا به کاشکې وخت و ما دې باندې خبره کولی چې عقیده درسته ده د چا نه ما الحمدلله اوسه پورې په عقیده باندې د چا سره سمجوته نه ده کړې نه ده کړې اوسه پورې او زه خپلو ملګرو ته دا یقین ورکوم چې شاید ګناهګار یم زما دپاره د مغفرت دعاګانې ډېرې کوئ اکثر ملګرو ته وایم یم داسې نه چې سرونه م راباندې ښکته شي سترګې م راباندې کوزې شي که د قیامت په ورځ باندې الله حکم وکړي جهنم ته یې بوځئ نو هسې خو منقبتونه راله ډېر وایي په هغه ورځ باندې به بیا تاسو به څه پورته ګورئ خو لکه دا ده چې ما دې دنیا کې عقیده باندې سنیت باندې سمجوته نه ده کړې او انشاءالله تا حیات نه به پوه نو اعلی حضرت وایي مومن به مسلمان به او عقیده به درست دی دویم دا دی چې د عقایدو په دلایلو باندې به پوهېږي د عقایدو په دلایلو باندې زمونږ چې کوم عقاید دي او څومره چې احکام شرعیه دي د هغې عالم به تر دې حده پورې چې کله یو ضروري مسله پیښه شي نو د چا د مدد نه بغیر به د عربي کتابونو نه هغه مسله په خپل علمیت باندې مولاتوب باندې رسېږي دوه شرطونه شو دې کې ته یو لطیفه ماته وکړمه اوس ته یو اته کاله یا لس کاله وړاندې یو کس راغی ډاکټر نو ښځې یې طلاق ورکړی و طلاق په مسالې نو ته چې کوم پیر صاحب دی ځکه مرید دپاره خو هر یو خپل پیر صاحب غوث وي قطب وي نو هغه ته یې ویلي و چې ما داسې الفاظ د خولې نه ویلي دي نو دا ښځه زما طلاقه شوې ده که نه ده طلاقه شوې هغه ورته ویلي طلاقه شوې ده خو اوس ښځه ډېره تعلیم یافته ده ډاکټره ده ډېر غټه نوکري ده نه پرېږدي ځکه هغه مریدان خو نشته که نه چې د پیر هغه خبره مني چې پکې نقصان یې بې ومني اوس خو د پیر صاحب مرید هغه خبره مني چې پکې ګټه یې نو یو بل پیر صاحب دی هغې ته مو خلک غوث وایي قطب ورته وایي هلته لاړم وایي هلته لاړم هغې ته مې ویل چې ته هم د حصې خاوند دی ته هم د برخې خاوند دی زما د خولې نه داسې الفاظ وتلي دي وایي هغې ته مې تحفه هم پېښ کړه څه ډاډۍ خلک پېښ کوي تپوس مې ترې وکړو صاحبه څنګه چل دی هغه چې نه ده طلاقه شوې خوشحاله شو خو خپل صاحب راته ویل چې طلاقه شوې ده او هغه بل صاحب راته ویل چې نه ده طلاقه شوې وایي را روان یم او زړه کې شش پنج کې مبتلا یم چې خدایه که طلاقه شوې ده نو نه طلاقېدل دا صحیح نه دي او که نه ده طلاقه شوې نو طلاقېدل صحیح نه دي خو دا هم غوث دی او دا هم غوث دی دا هم ولی دی او دا هم ولی دی والله ستا د اولیو خبره خو دروغ کېږي نه اوس طلاق ده او که نه ده طلاقه دې شش پنج کې واپس دی خپل صاحب لرالم ډېر ادب او ډېر احترام سره مې هغې ته بیا عرض وکړو چې ته خو د برخې خاوند دی خو پلاني غوث هغې راته وویل چې نه ده طلاقه شي یو ساعت یې سوچ وکړو عبارت یې لاړ سرګاني صاحب وایي دا مسلې زمونږ نه دا حالت دی دریم شرط دا دی چې دا به د خپل علم مطابق به عمل کوي فرض واجب او مستحباتو باندې به دائما عامل وي محرماتو نه مکروهاتو نه به ځان ساتي داسې نه چې کله کوي او کله نه کوي ابن الوقت به نه شریعت باندې به عاملي دا به نه چې شرط لمونځ کوي و چې دا بیت الله شریف کې لمونځ کوي دلته خو شکر دی الحمدلله 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 زمونږ خیبر پښتونخوا کې اکثر مشایخ د شریعت پابند اکثر عقاید الحمدلله د ټولو الا ماشاءالله شته دي
شته دی پکې داسې دانې مشته. لیکن تاسو کو د اټک نه لاندې لاړ شئ، داسې مشایخ مشته دی چې هغه سیګرټ څکي، چرس څکي، نشې کوي، ښځو سره ملاویږي، معانقې ورسره کوي. هغه کلمات طیبه، کلمه شهادت، کلمت التمجید، کلمت التوحید، دا شپږ کلمې هم نه پېژني، دعای قنوت هم ورته نه وي. لیکن بیا هم د هغې په خپو کې مریدین پراته وي، وایي تیز نه به زما کار کېږي. نو څنګه کار به دې کېږي؟ څنګه کار به دې کېږي؟ نه کېږي کار. هغه ملخ والا خبره دی ملګرو ته زه اکثر کوم، یو بل څه شرط تړلی و که نه، وایي زما صحت کامل دی، هغه وایي نه دی کامل، وایي ځه شرط تړو. اوس هم داسې بیوقوفان دې شرطونه تړي پیرانو صاحبانو باندې. وایي هلته به ځو، زه به زړه کې یو څیز ونیسم، کاغۍ را باندې وخوړ، خو سړی به رسېدلی او که نه هغه یې رانه کړو. لنګر کې یو شی، اوس ټول لنګرین دي که نه، چېرته چې غوړ لنګر وي نو هلته به ګڼه ډېره وي، هلته به مقررین هم ځان رسوي، ناتخوانان هم ځان رسوي، ځکه چې هلته د هغوی هغه دنده کېږي. د خدای رضا ډېره وروستو ده. نو دا اوس روان شو، او دا غلط سوچ دی، غلط سوچ دی. کرامات غوښتل، خرق عادت امور غوښتل د خپل مرشد نه، دا غلط دي، دا درست نه دي، او دا بالکل غلط سوچ دی، درست سوچ نه دی. ولې دې ته نه وایي چې هغه تا باندې به د ګډ غوښې خوري، حلوا به در باندې خوري، تا له به پیسې درکوي. اوس چې کوم پیر مرید ته پیسې ورکوي نو هغه پیر مني، چې نه یې وله ورکوي نه یې مني. هغه اوس روان شه، نو دې لاره کې روان دی، پټي دي، بس دې کس لاس له ملخ ورغی ویني. نو هغه مرید یې کوم چې و، هغه د خپل صاحب ته د ملګری مخامخ او د په لاس کې ملخ نیولی، هغوی ته سمې شرط تړلی دی. نو که دا به یو تپوس کوي که جواب دې وله ورکړ، خو بس ما وګټله، او که نو نو ما وبایلله او ده ګټلی، دا و چې ستا صحت کامل نه دی. دې صاحب مخکې داسې واقعات پرې راغلي دي، او ده ته په خپله نوم هم ملخ دی. نو هغه وایي چې یو ټوک دې وکړو، بل ټوک دې وکړو، درېیم ټوک کې تېر شو. نو ځان یادوي چې اوس وایي زما دې لاس کې څه دي، نو ما ته خو پته نه لګي ته په لاس کې څه دي. نو چېرته یو چانس برابر شوی دی، بل چانس برابر شوی دی، دې چانس کې ګیر شوم، بس هغه کس کوم چې و بس په پو کې ور وغورځېد. وایي صاحبه ویې ویمه اوس همدغه ملخ مې په لاس کې رانیولی دی. نو هغې خپله بېوسي ویله، او ده ویل چې دا خو دا اتفاقیات وي، داسې ویل نه دي صحیح. زمونږ دپاره میزان ترازو هغه شریعت دی، چې د شریعت ضروري مسایلو باندې، اگر چې دې کې خو اوس لکه غلام رسول سعیدي صاحب هغه وایي مرشد کوم چې وي نو هغه به شریقید او خیلي دا لولولی شي. نو چې شریقید او خیلي لولئ بیا خو دې خبره ګرانه کړه که، ځکه دا کوم مولین چې دي، دا کوم چې مدرسین دي، په دې کې شاید 1% کس به داسې وي چې شریقید او خیلي د لولولو حق هغه ادا کوي. نو چې دې مشایخو لپاره هم داسې کې بعض علما وایي چې نه ضروري مسایلو باندې پوهېږي، او بل د سند اتصال وایي. سند به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحیح سند رسېدلی. په منځ کې به ګورې یو کړی خرابه نه وي، که په منځ کې چېرته بدعقیده کس راغلی او دې سند منقطع دی، دا سند درست نه دی. د تصوف او د شریعت هغه صرف یو غرض دی، فکر اخرت.